قرآن دی بسفارش در دنیا حتا د حشر په میدان. أعوذ بالله من الشيطان الرجيم. بسم الله الرحمن الرحيم. الحمد لله رب العالمين الرحمن الرحيم مالك يوم الدين. صدق الله العظيم. د حضور پاک صلی الله علیه وسلم د وفات نرستو دا قرآن پاک کتابی شکل کی د ټولو نه اول حضرت ابوبکر صدیق رضی الله تعالی عنہ په زمانه کې د اغوی په حکم باندې راجمع کړی شوی او دغه راجمع کېدل داسې وو چې دا قرآن هر یو صورت بیله بیله سپاره وو، داسې مجلد د جلد په شکل کې یو نسخه نه وه او د صورتونو ترتیب هم پکې نو. په دې بنا باندې حضرت ابوبکر صدیق رضی الله تعالی عنہ ته جامع القرآن ویل کېږي، قرآن لرا جمع کوونکی. او بیا په دویمه پیرا د حضرت ابوبکر صدیق نه بعد حضرت عثمان غنی رضی الله تعالی عنہ په زمانه کې د اغوی په حکم باندې دا قرآن پاک په یو نسخه کې په یو جلد کې چې په هغه کې د سورتونو ترتیب مو د رکوګانو ترتیب مو پکې د آیاتونو ترتیب مو پکې او مستقل د یو جلد په شکل کې قرآن د یو نسخه په صورت کې راجمع کړی شو او دغه قرآن بیا په ټوله دنیا کې خور شوی دی. په دې بنا باندې حضرت عثمان غنی رضی الله تعالی عنہ ته هم جامع القرآن ویل کېږي، یعنی قرآن لرا راجمع کوونکی. او د دوی نه پس بیا حجاج ابن یوسف هغه سړی تیر شوی دی چې قرآن باندې زبر زیر پیش شد مد وغیرہ دا د هغه په دور حکومت کې په قرآن باندې لګیدلی دي. دا قرآن پاک الله تعالی په عربو کې په عربي پیغمبر باندې په عربي ژبه کې نازل کړی دی. اوس عربو ته قرآن لوستل ډیر آسان وو ځکه چې دا غوی مورنۍ ژبه ده. خدا خبره یاد وساته چې دا قرآن پاک الله صرف عربو ته ګورې نه دی رالیږلی. قرآن کې الله ښکاره اعلان کړی دی هدى للعالمین. دا قرآن د تمامو عالمونو دپاره او د تمامو مخلوقاتو دپاره هدایت دی او په دې قرآن پاک کې د دیو دپاره هدایت دی. نو دا قرآن صرف د عربو دپاره نه دی، د تمام انسانیت دپاره دی. اوس د عربو نه علاوه عجم وغیره نور ډیر خلک په دې دنیا کې آباد دي چې د هغوی ژبه بدله ده، د هغوی رهن سهن اوسیدل او معاملات یې د عربو نه بدل دي. د هغه خلکو دپاره هم قرآن هدایت دی. اوس دغه خلکو دپاره هم د قرآن زده کړه پکار ده. دا خلک به د قرآن زده کړه څنګه کوي؟ د دې دپاره د قرآن پاک د ترجمې او د تفسیر ضرورت را پیښ شو چې یاره قرآن خو په خپله په عربی ژبه کې دی، خو د هر یو قوم دپاره د هر ژبې والا دپاره دی د دې قرآن ترجمه او تفسیر هم د دغه خلکو په ژبه کې وکړی شي چې دغه خلک د قرآن په معنا په مقصد او په احکامو باندې پیشي او خپل زندگی کې راولي او د قرآن د نازلېدو غرض او مقصد حاصل شي او هر یو بنده خپل خالق مالک او رازق وپیژني او داغه رضا کولو والا جوړ شي، د دنیا او د آخرت کامیابی حاصل کی. قرآن په عربی ژبه کې دی. الله تعالی
دی قرآن سره یو استاد هم راولیږلو د قرآن پاک د ترجمې او د تفسیر د بیانولو دپاره او هغه استاد څوک دی محمد رسول الله صلی الله علیه وسلم دا اولنی استاد د قرآن دی چې د قرآن تفسیر یې بیان کړی دی د دې تفسیر ټکی خپل معنی ده کلاول واضح کول او په شریعت کې تفسیر هغه علم ته وایي چې د هغه علم په ذریعه باندې د قرآن معنا مفهوم تشریح وضاحت او احکامات پکې واضح شي دغه علم ته ویل کېږي علم تفسیر پیغمبر علیه الصلاۃ والسلام الله تعالی د قرآن استاد جوړ کړی دی او دا خبره الله په قرآن کې په خپل ذکر کړی ده الله جل شانه ارشاد فرمایي وانزلنا الیک الذکر لتبین للناس ما نزل الیهم زما محبوبا وانزلنا الیک الذکر دا قرآن مونږ تا ته نازل کړی دی څه دپاره لتبین للناس چې ته بیان کې دی خلکو ته دا الله پیغمبر علیه السلام ته وایي چې ته بیان کې دی خلکو ته څه ورته بیان کې ما نزل الیهم چې څه نازل کړی شوي دي دیو طرف ته د الله د طرف نه څه احکامات راغلي دي د الله د طرف نه کم آیتونه وغیره راغلي دي چې دا ته بیان کې دی خلکو ته دا د پیغمبر د راتلو غرض او مقصد او دا د پیغمبر ډیوټي ده بل آیات کې الله جل شانه ارشاد فرمایي لقد من الله على المؤمنين الله تعالی احسان کړی دی خېګړه کړی ده په مؤمنانو باندې څنګه په احسان او خېګړه کړی ده اذ بعث فيهم رسولا منهم چې کوم وخت کې راولېږلو په دوی کې پیغمبر جوړ یې کو په دوی کې پیغمبر منهم د دوی د جنس نه دا پیغمبر د جناتو د جنس نه نو د فرشتو د جنس نه نو انسانانو ته را لېږلو نو د انسان د جنس نه یعنی پیغمبر یم انسان پیدا کړلو په انسانانو کې انسان پیغمبر راولېږلو اوس دا پیغمبر به څه کوي د ده ډیوټي څه ده اولنی کار یې دا دی یتلو علیهم آیاته دا پیغمبر با په دې خلکو باندې لولي آیتونه د الله تعالی یعنی دا قرآن به ورته په ناظره باندې ښیي د قرآن الفاظ به ورته ښیي تلاوت به ورته ښیي دا د پیغمبر اولنی ډیوټي ده بیا به څه کوي ویزکیهم او د دوی تزکیه به کوي دویم کار د پیغمبر دا دی چې د دې خلکو ظاهري صفایي به راولي او د زړونو باطینی صفایي به راولي تزکیه النفس به ورله کوي د ظاهري پاکۍ د حاصلولو چل به ورته ښیي او د زړه د کفر او د شرک او د ګناهونو نه د پاکولو چل به ورته ښیي دا دویم کار د پیغمبر او دا دویمه ډیوټي ده دریم به پیغمبر څه کوي ویعلمهم الکتاب والحکمت او دا پیغمبر به تعلیم ورکوي دی خلکو ته زده کړه به ورکوي دی خلکو ته د څه الکتاب د دې کتاب د قرآن زده کړه به خلکو ته ورکوي والحکمت او د هوښیارتوب او د عقلمندۍ خبرې به ورته ښیي دا د پیغمبر ډیوټي ده او پیغمبر علیه الصلاۃ والسلام دا خپل کار خپ احسن او اعلا او بهترین طریقې سره په خپل ژوند مبارک کې سرته رسول دي صحابه کرامو ته چې با د قرآن د یو آیت متعلق څه مسله را پیښه شوه څه خبره به را پیښه شوه نو زر به حضور پاک صلی الله علیه وسلم لاړل د الله محبوبه د دې آیت څه مطلب دی دا مسله را پیښه شوې ده د دې به څه حل وي پیغمبر علیه الصلاۃ والسلام به ورته فورا د هغه خبرې وضاحت وکړلو که وحی به نه راغلی انتظار به وکړو د الله د طرف نه به وحی راغله د هغه سوال جواب به میلو شو د قرآن پاک تفسیر د پیغمبر علیه الصلاۃ والسلام په زمانه کې د صحابو په زمانه کې او د تابعینو په زمانه کې
په دریو غټو طریقو سره د قرآن تفسیر بیان کړی شوی دی. یو په دې طریقې سره چې الله جل شانه د دې قرآن تفسیر په خپل بیان کړی دی. کله کله به داسې وشي قرآن پاک کې به یو آیت ذکر شي، دا هغه آیت مفهوم به واضح نه وي، خو چې ته ورپسې قرآن ولټې د هغه آیت تفسیر او تشریح او وضاحت په الله تعالی په خپله په بل آیت کې کړی وي. لکه مونږ په دې سورة الفاتحه کې وایو اهدنا الصراط المستقیم، یا الله مونږ ته د نیغې لارې هدایت وکړه، نیغه لار راته وښایه. صراط الذین، لار د هغه خلکو انعمت علیهم، یا الله چې تا پې انعام کړی دی. مونږ الله د سوال کوو چې یا الله د هغه خلکو لار راته وښایه چې تا پې انعام کړی دی. سوال دا پیدا کېږي چې استاد جي د انعام چې په چا شوی دی د هغه خلکو لار خو غواړو، خو انعام په چا شوی دی؟ دا انعام والا خلق څوک دي؟ دا کم خلق دي د چا لار چې مونږ غواړو؟ اوس دې آیت کې د دې خبرې وضاحت نشته چې دا انعام والا خلق څوک دي. لیکن قرآن کې 15 سپاره کې سورة النساء کې یو بل آیت دی چې هغه آیت کې د دې آیت تفسیر الله بیان کړی دی او هغه داسې دی ومن یطع الله والرسول، څوک چې اطاعت وکړي د الله تعالی، څوک چې بندګي وکړي د الله تعالی، څوک چې اطاعت او اتباع او مننه وکړي د الله تعالی، والرسول او د الله د پیغمبر، فاولئک، پس دا خلق با مع الذین، وی د هغه خلکو سره، کومو خلکو سره؟ انعم الله علیهم، چې الله تعالی انعام کړی دی په دغه خلکو باندې. دا څوک دي استاد جي چې انعام پې شوي دي؟ من النبیین، یو هغه خلک دي چې هغه پیغمبران دي. معلومه دا شو چې پیغمبران هغه خلک دي چې په دوی باندې د الله تعالی انعام شوی دی. دویم نمبر والصدیقین، انعام والا هغه خلق دي چې رښتونی خلق دي، صادقان خلق دي، او د پیغمبر د طرف نه یا د الله د طرف نه چې ورته کوم حکم او کوم وینا او کوم خبر هم راغلی ده فورا یې په پټو سترګو باندې آمنا وصدقنا ویلی دي، لبیک وسعدیک ویلی دي، هیڅ قسمه شک شبه اعتراض یې پکې نه دی کړی. دا صدیقین. دویم معلومه شوه چې دویم نمبر ډله هغه چې الله پې انعام کړی دی هغه کم خلق دي؟ صدیقین. والشهداء، دریم نمبر هغه شهیدان دي چې د الله تعالی د رضا دپاره دا خپل سر په تلی کې ونیسي، د کافرانو سره جنګیږي او په میدان جنگ کې د الله تعالی د رضا د حاصلولو دپاره، د اعلاء کلمت الله دپاره، د الله تعالی د دین د خورولو دپاره د کافر د لاسه په میدان جنگ کې ووژل شي. شهیدان هغه خلق دي چې الله تعالی په انعام کړی دی. او څلورم نمبر والصالحین، انعام والا هغه خلق دي چې هغه نیکان خلق دي، دیندار خلق دي، د الله تعالی نافرمانی د سترګې د رب برابر هم نه کوي، 24 گھنٹی زندگی د الله د احکاماتو او د پیغمبر د طریقو مطابق تیری. اوس دا صراط الذین انعمت علیهم د دې آیت تفسیر وګوره، د قرآن په بل آیت کې الله په خپله ذکر کړی دی او 4 قسمه خلک یې ذکر کړي دي چې دا انعام والا خلک دي. نو د قرآن تفسیر یو په دې طریقې سره شوی دی چې الله تعالی په خپله د قرآن تفسیر په خپله ذکر کړی دی. یو دا د تفسیر طریقه ده. دویمه طریقه دا ده چې الله تعالی آیاتونه را لیږلي دي، پیغمبر صلی الله علیه وسلم دغه آیاتونو تفسیر په خپل ژبه مبارکه او په خپل عملی زندگی سره بیان کړی دي او هغه ته ویل کېږي احادیث مبارکه. حدیث ویل کېږي د پیغمبر صلی الله علیه وسلم وینا ته او عملی زندگی ته. نو قرآن کې الله تعالی ډېر احکامات داسې را لیږلي دي چې د هغې تفسیر او وضاحت په قرآن کې نشته،
حدیث کې شته پیغمبر یې وضاحت کړی دی. لکه قرآن کې الله تعالی ارشاد فرمایي اقیموا الصلاة منځ قائم کې. اوس قرآن کې صرف دومره حکم دی چې منځ قائم کې، منځ به څنګه کوو؟ قرآن کې د دې تفسیر نشته. قرآن کې دا خبره ده آتوا الزکاة، زکات ورکې. زکات په څنګه ورکو؟ ورکوي به څوک، ورکو به څنګه، چاله به ورکو؟ دا تفسیر قرآن کې نشته دی. قرآن کې حکم دی اتم الحج والعمرة لله، حج او عمره پورا کې د الله لپاره. څنګه به کو، کله به کو، څوک به کوي؟ دا تفسیر قرآن کې نشته دی. قرآن کې حکم دی کتب علیکم الصیام، فرض شوی د پتا سو باندې روزه. روزه به څوک نیسي، کله به نیسي، کم وخت نه کم وخت پورې به نیسي، چاته پکې رخصت شته که نه؟ دا تفسیر قرآن کې نشته. داسې ډېر احکامات دي قرآن ذکر کړي دي، تفسیر نشته. تفسیر چا ذکر کړی دی؟ تفسیر پیغمبر صلی الله علیه وسلم په خپل احادیث مبارکو کې ذکر کړی دی. دې ته ویل کېږي تفسیر القرآن بالحدیث، د قرآن تفسیر بیانول په احادیثو سره. دا د قرآن د تفسیر دویمه طریقه ده. دریمه طریقه دا ده چې د قرآن پاک تفسیر د پیغمبر صلی الله علیه وسلم صحابه کرامو بیان کړی دی. تفسیر القرآن باقوال الصحابه، د قرآن تفسیر د صحابه په اقوال سره. ډیر آیتونه داسې دي، ډیر مسلې داسې دي قرآن کې ذکر شوي دي، پیغمبر علیه الصلاۃ والسلام مې تفسیر او وضاحت نه دی کړی، لیکن د حضور پاک صحابه د هغه آیتونو تفسیر او وضاحت کړی دی. اوس چې کله د یو آیت د یو معنی او د تفسیر په باره کې د یو صحابي وینا او قول راشي، نو دا یاد اوساته د صحابي د وینا په مقابله کې با د صحابو نه بعد والا خلق که د زماني زبرګان شي، د ټولې دنیا زبرګان راجمع کې، د هغوی خبره به د صحابي د خبرې په مقابله کې هیڅ حیثیت نه لري. د صحابي خبره به معتبره وي. وجه دا ده چې صحابه د پیغمبر علیه السلام شاګردان دي، هغوی د وحی نازلیدل لیدلی دي، هغوی فرشتې په خپلو سترګو لیدلی دي، هغوی حالات د وحی د نازلیدو لیدلی دي. نو هغوی د قرآن پاک په تفسیر او په تشریح باندې چې څومره پیږي دومره پې بل څوک نه پیږي. نو دریم نمبر د قرآن په تفسیر کې به د صحابه اقوال اخیستل کېږي او دا به معتبر او معتبر وي او دا به اختیار اولی کیږي. د دې نه پس په څلورمه مرتبه کې د صحابه کرامو شاګردان دي، تابعین او تبع تابعین. نو په څلورمه مرتبه کې به د قرآن په تفسیر کې د دغه حضراتو اقوال او ویناګانې اخیستل کیږي او هغې طریقې سره به د قرآن تفسیر بیانېږي. د دې نه پس په پنځمه مرتبه کې تر قیامته پورې د قرآن په تفسیر کې به د هغه چا وینا معتبر وي چې هغه د قرآن مفسر وي او هغه ته د قرآن پاک د علم سره چې د څومره علمونو تعلق دی چې دغه ټول علمونه ورته ازبر یاد وي، لکه علم تفسیر، علم حدیث، علم اصول حدیث، علم فقه، علم اصول فقه، علم منطق، علم فلسفه، علم النحو، علم الصرف، علم الاشتقاق، علم بلاغت، علم فصاحت، علم بیان، علم معانی، علم کلام او علم تجوید، علم قراءت او داسې نور ډیر علمونه دي چې د قرآن د تفسیر سره جوور تعلق ساتي. نو کم عالم او کم مفسر چې داسې وي چې هغه ته دا تمام علمونه سره د علم لغته سره د عربی ژبې ازبر یاد وي او د دې ټولو علمونو نه خبر وي، نو داسې بنده بیا د قرآن ترجمه او تفسیر کولی شي او بیانولی شي. او چې د دې زمانې زمونږ په شانتي وي چې بازار ته منډه کې یا استاجي یو تفسیر را راکه اردو والا، خو داسې راکه چې هغه ټکي په ټکي ترجمه مې پکې او اواره مې پکې، نو تفسیر به یې ترخ کې نیولي وي، دګ 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 را خطا به یې سیبه کور کې به کینی او پاڼې به داسې واړی د اردو ترجمې والا قرآن وګوره داسې وګوره او بس بیا به ځان له په فیسبوک کې یو پیج جوړ کړي، په یوټیوب کې به یو چینل جوړ کړي، په ټیک ټاک کې به یو شی ځان له جوړ کړي، هسې به یو مجلس او میلس ځان له جوړ کړي
او خلق براجم کی راځه زره ته تفسیر بیانوم او ځان ته ډیر لوی شیخ القرآن وي. نو یاد وساته داسې خلق چې هغوی د قرآن دا علمونو زده کړه نه لري. قرآن ګورې ډیر مضبوط علمونه غواړي. هر سړی هر سورګیري ګورې میاګل نه وي. نو هر یو چا باندې به داسې دوکه کېږي نه چې بس د اردو تفسیر او د اردو او د پښتو ژبې تفسیر او ترجمه وګوري او بس د ځان نه شیخ القرآن جوړ کړي او ترجمې هم شروع کړي او تفسیرونه هم شروع کړي او لوی لوی علما ورته ښکاري نصیبه لوی لوی عالمان امام بخاری امام ترمذی داسې غونتې خلکو باندې به اعتراضات کوي مړی امام بخاری پس پیدو امام مسلم سے پس نو ته داسې اسی خلینه می بل سوزي ته داسې د زمانې قلقل خان راغلی د زوربه یضربو په معنی باندې نه پیږي. د الحمدو کې چې د الف لام دی د دې 15 قسمونه دی په دې ته نه پیږي او ځان نه دی صاحب شیخ القرآن جوړ کړی دی. نو داسې خلکو ته نه د قرآن د ترجمې او د تفسیر کولو شریعت اجازت ورکوي او عام مسلمانانو ته حکم دی وینا ده چې د داسې قسمه خلکو د ترجمونه د تفسیرونو نه د درسونو نه او د وعظونو نه ځان وساته. ګنې داسې د ګمراهۍ په داسې کنده کې به دا سړی په خپل هم ورپروزي او تا به هم ځان سره ورغورځي چې بیا به دغه د ګمراهۍ د کندې نه د راوتو لار به درته نه میلاویږي. زه بس دونه بس دی ښه. الله تعالی دې د عمل کولو توفیق راکړي. سبحان ربك رب العزة عما يصفون وسلام على المرسلين والحمد لله رب العالمين برحمتك يا أرحم الراحمين.